السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن خو په ډېرو خلکو د واورو نه خوند او مزه اخیستي. ډېر خلک په چکرو باندې تللي، مختلف ځایونو ته، دیر ته، مالی وغیره مختلف علاقو نن خلکو چې کوم دی چکرو تللي. او زمونږ بعضې خلکو د هغو نه ډېر خوند او ډېر مزه اخیستې ده. خو که بل سایډ ته موږ وګورو نو چې دغې واورو کې کوم نقصانات شوي دي چې په هغې کې په دیر سریګاد علاقه کې تقریبا د 1 کور 10 کسان هغه چې کوم دی مړه شوي دي. دا ډېره غټه او درنه سخته ده. الله دې بچا نه راولي. بل سایډ که موږ وګورو د وادي تیرا حالات وګورو نو دا وخت په تیرا کې چې کوم حالات شروع دي نو چې هلته څو فوټه واوره شوې ده، ګاډې په لارې دي، په ګاډو کې ماشومان دي، بچي دي، زنانه دي. یاره سړی د خپل کوره بهر شي، په سفر شي، بې کوره شي، ځای نه وي معلوم، او بیا داسې چې یو لاندې اپاتې چې کوم انسانانو جوړ کړي دي، بل د پاسه چې کوم واوره راځي، واوره راورېږي او په هغې کې خلک په عذابېږي. زه په هغه ماشومانو او په دغه زنانو بایګانو باندې چې کومه دی موږ صرف افسوس کولی شو، نور موږ هېڅ نشو کولی. الله تعالی دې زموږ په دې خواره پښتونخوا کې امن راولي چې زموږ د پښتانه په خپل کور او په خپل ځای په امن کې پاتې شي. کوم خلک چې شر او فساد خوري الله دې د ځمکې د مخ نه پناه کړي. الله تعالی د جهنم یخ ته کوز کړي چې داسې خلک که دا کوم څه قسم سپږن خلک دي خدای دې تباه او برباد کړي چې دا خلک یې په لانجه او غمه باندې اړیل دي. نور موږ څه ووایو.